فصل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا يصلبوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. دباغی پاک کی کمال مخستے قتلم کڑی نو يصلبوا ادام نش قتل کڑی مال خستے نو قتلوا قتل نش کمال خستے یو قتل نہیں کړي نو لاس او په سر چپلې ته کټ کیسم ندی کړي اسی مرګرتیا د باغیانو کړي ان فومن الارض زمکه نه وشل شي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. بیا بس باغیان نشو کنه دغه حکم کې بیا مرانه شي استافلانه وجه او تافلانه وجه قصاص جدا مسله د باغ په حکم کې نشي قتلول. دویم استثناء متصله دویم تخصیص متصل چې کوم نه په صفت باندې کېږي صفت وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن پرګټې ستاسو تربیت کې غټي شوی حرامي نه پتا سو باندې د بیبيانو تاسو هغه نه دخلتم من چې تاسو دخول کړئ باغې باندې نو هغه پرګټې تاسو پتا سي حرامي دي چې هغه تاسو د بیبيانو لورګانې خو هغه بیبيان تاسو تخصیص یو کړه هغه بیبینا الله ته دخلتم من هغه بیبي چې تاسو سره مجامعات ثابت وي نو دا هغه غبل چانه چې لورګن استابانه حرام شو نو که الله ته دخلتم بهن صفات ورکې نه ستایو بیبي اسی نکاح دی وکړه دخول دیونه کا اده طلاق کړه دا غي لور به تا ته پروا ده هیڅ کوم بل لور ده بل چانه اتا تروا ده اتا ته په دې صورت ناروا کیږي چې دخلتم به الله تی دخلتم به نوانی تخصیص شو صفات باندې کله به تخصیص په شرط باندې وي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین د دې تخصیص په څبانه شوی ان ترک خیرا کمال پرخه اوچل کمال نو پرخه نو بیا په سفر شي د وصیت بو کی کله به تخصیص په غایبان ناراضی حتا وانی ولا تحلقوا رؤوسكم سرون مخرج عام دی طول عمر حتى يبلغ الهدي ما الا قربانی دې رااله تورس بیا اخرى په غایبان کله بدل بعض من الكل باندې به تخصیص راضی ولله على الناس حج البيت من استطاع الى سبيلا دا من استطاع بدل نه على الناس په خلکو باندې حج د بیت نو پټولو خو نه دی من استطاع الى سبيلا ده پدې تخصیص شو دا تخصیصات نعام مخصوص البعض او خپل عام د دې معرفت او پیژنګلنه دا ضروري شو. دا مبحث ثالثو في بيان القواعد التي تحتاج الى المفسر والمترجم چې مترجم مفسر دې ضرورت لري دا مقام خفيف. سلورم مبحث في بيان التنزيلات الثلاثه في بيان التنزيلات الثلاثه کلام شریف تدری نزول دي دا وړو مبحثونه دي تیز په ورځي کلام شریف تدری نزول دي تنزيلات ثلاثه اول نزول من جانب الله الى لوح المحفوظ دویم نزول من اللوح المحفوظ الى بيت العزة سماء الدنيا دریم من سماء الدنيا الى الارض نجما نجما تنزيل اول د جانب الله تعالی نه د لوح محفوظ لرا رب کریم فرمائے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ داول نزول کلام شریف ثابت. دویم تنزیل من اللوح المحفوظ الى بیت العزة سماء الدنیا گرم ہوئی کسی میں گرم سماء الدنیا لرا چاگه پیوش پکی شوی دی انا
نازل کړی دی قران کریم لره پشپا مبارکه کې. دیش په مبارکه کې اختلاف دی. بعض علماء مراد ورنه بلسه شعبان دی. بدلیل فیها یفرق کل امر حکیم. هر کار چې فیصله کولش اپ دغش په باندې بیلیږي نه په لسش پد. جمهور علماء وایي چې نام مراد د نش په ليلۃ القدر. دلیل صریح په نص قرآنی دی. دل ترال چې انزلنا فی لیلۃ مبارکہ. ترجمه او تفسیر بل ځای کې ذکر دی چې انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. مونږ دا نازل کړی په لیلۃ القدر کې. نو دا نزول په دفعه واحده باندې د لوح محفوظ نه بیت العزت سما دنیا ته. دویم دلیل پیدا کریمه دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان هغه چې قرآن په دې کې نازل کړی شوی. نو دا په دفعه واحده باندې په دفعه واحده باندې تنزيل ثاني دی د لوح محفوظ نه بیت العزت سما دنیا لرا چې شپه د ليلۃ القدر کې. دا قول راجح. دریم تنزیل ثابت دی کلام شریف لر. سما دنیا نه بیت العزت نظم کې تام دان نجمن ټوټه ټوټه راغله دي. مختلف اقوال ورکی دي. بعض علماء دا شلوش په کې راغله دي. بعض علماء چې نزول په ليلۃ القدر باندې شروع شوه دي نور نجمن. بعض علماء مراد نزول نه بیت العزت دي. خکته چې کوم نه ټول نجمن دي. دا چې قران کریم نجمن راغلي دي. دلیل باندې سورۃ الشعراء دای کریمه دي. وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكثنا. او قران کریم جدا جدا نازل کا مونږ دلرام ډیر پاره چې ته ولولې په خلکو باندې پتنګ واره مې سلام په قلاله په تلاوت دا صریح ده په دې کې چې دا نجمن نازل شوی. دا شان انکار الکفار په دې قول باندې الذين كفروا قال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة. ولی په یو دفعه قرآن نازلېږي نه. اعتراض د مشرکانو منکرینو لوی دلیل نه په تنجیم باندې چې دا نجمن نازل که یو دفعه باندې نازل ونه ولی اعتراض کوي چې ولی یو ځای نشي نازلولی. دا مبحث ثانیو په بیان د تنزیلات ثلاثه کې. دا مبحث رابع. مبحث خامس فی الوحی و تعریفی و اقسامی. وحی ستوائی تعریف سشد و اقسام سدی. وحی و تعریفی و اقسامی. وحی په لغت کې اشاره خفیه طویل شي پټه اشاره. لغتن په معنا د رسالت امراضی کتابت امراضی الهام امراضی. لغوی معنا کې الهام هم داخل دی د وحی. واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. وحی وکمنګ مور د موسی علیہ السلام ته ورته ورکړه. دا وحی مرته وکړه چې ان رادوه الیک دا واپس تا تراولو. زنانو ته وحی مصطلح نشته. دا وحی لغوی دا بمعنى الالهام اولیاء تکیږي. القاء قلبی ځکه ورته موږ دا واچول. اوحینا الی النحل شاتمو چې ته مو داسې وحی وکړه ناغې تم په ځل کې ساچولې. او په اصطلاح کې وحی ستوي هو کلام الله المنزل على بعض النبي من انبیائه على نبی من انبیائه. کلام د الله
قسم باندې ده. وحي التلقي بالقلب، وحي الرسالة، وحي السماع الكلام القديم. وحي الكلام القديم، سماع الكلام القديم. اول قسم د وحینا چې سماع د کلام قدیم دا، پدې وحی باندې دو پیغمبران خاص دي، موسی کلیم الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په معنا د سماع د کلام قدیم باندې دا نور ته ثابت ده. دا اول قسم د وحی دی. دویم وحی الرساله، وحی الرساله بواسطه جبريل علیہ السلام، ډیرو متعدد انبیاء علیهم السلام، تمام رسول انبیاء ته ثابت. دریم وحی التلقی بالقلب، پزړه باندې خبر یادول، ذکر پزړه. تلقى آدم من ربی کلمات، ممکن چې واسطه د جبرئیل علیہ السلام ورکیوي، ممکن چې القای په قلب کې شوی، بس ور یاد شوی. صور د وحی وحی په هو قسمه باندې وحی کیږي. جمهور دا قائل دي. امام واقدی رحمت الله علیه د وم قسم د وحی نه انکار کوي. اول وحی حالت المنام، رؤیا صادقه خوب کې لیدل. دا وحی د انبیاء علیهم السلام اولن بو. عائشہ بی بی روایت د بخاری شریف کی وای اولن د نبی علیہ السلام رؤیا صادقه او کنا کفالق الصبح، دا سی بلشتیا خاطر لک سبای رانا چودیدل. نن څومره په یقین باندې چې سبب انور خامہ خرخیج. دا شان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوبونه و دا شان رښتیا کېدل. حالت المنام رؤیا صادقه دا اول قسم دا وحی خاص تر انبیاء علیهم السلام نه دی، بلکې دا شپږ څلوېښتمه درجه د نبوت. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبوت ختم دی، لیکن مبشرات پاتې دي چې هغه شپږ څلوېښتمه درجه د نبوت. منامات صادقه، اولیاء څه تعریف دی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى. بشرا سمانه ده رؤیا صادقه، خپل خپل خوبونه دي. نه دا خوبونه باندې وحی دا امت تم پاتې ده. دوی تم نیکانو خلکو ته پزړه کې خوب کې ویل کا کیږي سبا تا غشانی چې څنګه لیدلی. تصدیق تر تصدیقه بسنا څه فرق وی چې د انبیاء علیهم السلام په خوب کې بالکل غلطی نه و. او نور خلکو خوبونه کې وکیدې شي چې دخل د غیر وی. خو تخصیص د دې قسم وحی تر انبیاء علیهم السلام نه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبوت ختم ده، مگر مبشرات پاتې دي چې شپږ څلوېښتمه درجه د نبوت. دویم قسم د وحی نام وحی مثل سلسله الجرس. وحی ورته ځکه ویل کېږي چې وحی په معنا د الهام راځي کنه، نو ولې ته چې خوب کې څه خبره معلومه شي د الهام یو غته. دویم قسم د وحی وحی مثل سلسله الجرس، اسه د جرس د आवाज غونې आवाज اوري. روایت د بخاری شریف په دال دی چې دا شان आवाजونه به موریدل. دریم نقش الكلام في روعه، نقش الكلام في روعه، د کلام نقش پزړه کې مانلو مې باندې الهام تم شامل، اولیاء تم ثابت دي. سلام تمثل الملک بشرا، فرشتہ ورته د بشر په شکل باندې راش. جبرائیل علیہ السلام د دحیة الکلب رضی الله تعالی عنہ په شکل راته.
سويا. دا قسم د وحي بعض علماء تخصیص د انبیاء قائل دي، بعض دا هم عام کوي، دا هم عام ده. مریم بی ته سوکرالم جبرائیل علیہ السلام ورته راغی فتمثل لها بشرا سویا. ها دا شان حنظله رضی الله عنه جړل. صدیق صاحب ورته ویلي جاړې وینا فق حنظله تو منافق شوم. ولی د نبی علیہ السلام دربار کې یو شانم بار بل شانم فرق راکې نشه. وای راځي تاسو ته چرال. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زما په حضور چې څنګه یې کبار داسې شوي تصافحتکم الملائکه فی سوکککم، فرشتي په کوڅو کې ستړي مشدر سره او کې عینن به وګورئ. ینه پته لګي چې سړی به دوام هغه شي د فرشتي ملاقات کې ولې شي. آیت د مریم بی بشان کې تمثل لها بشرا سویا بدال. خو بعض علماء دا خاص تر نه انبیاء علیهم السلام ګرځي. البته جبرائیل علیہ السلام راتلل دیو بل بشر په شکل باندې او رسالت راوړل. دا خاص تر انبیاء دي او نبوت په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم دي. ختم بعد کې د نبوت عقیده چاته ساتل کفر دي. کاقیدینی کار سو بلا کافر دی باتفاق العلماء. پنځم رؤیت جبرائیل علیہ السلام بصورت نسلیہ. جبرائیل علیہ السلام په خپل صحیح شکل کې لیدل. تمام انبیاء علیهم السلام ته به یو شخص په شکل راته او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته هم د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنہ د نور صحابه کرامو په شکل راته. دو کرت نبی علیہ السلام فرمائی ما جبرائیل علیہ السلام په خپل شکل لیدل. دو کرت ما کذب الفؤاد ما رأى. بعض مفسرین په قول باندې مراد دلته جبرائیل علیہ السلام. ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. یو کرت بلم لیدلو سدرة المنتهى کې. نو عند سدرة المنتهى الله نو جبرائیل علیہ السلام. دو کرت لیدل شوی. نبی علیہ السلام فرمایي یو کرت چې مې وته وکتل سره په تحت سدرة المنتهى کې خپې تحت الصراط رسیدلې. دوه د شپږ سوه ودرو کې دوه خورې کړې مشرق او مغرب ونیول. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما غشرا لرا پریوت. ډېر وخت بعد جبرائیل علیہ السلام په خپل شکل باندې ځان جوړ بیرته یو صحابي په شکل ځان جوړ کړو او زړه بیدار شو. مطلق دغه انکار مکوئ. دا غش په نبی علیہ السلام خپل راغله خپلم پریوته. کار یو پریوتل شیطانی عمل دې ته بیا نسبت وکړي. نو لیدل د جبرائیل علیہ السلام په صورت اصلیه کې دا پنځم قسم د واحده. دا غیر نبی خو په طریقه اولا طاقت نه لري. خو زه به وایم چې نور انبیاء علیهم السلام ته هم په دې شکل د ځان نه خود او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دومره لوی شان سره هم بیوشي ور باندې راغله. شپږم ایکلم الله من وراء الحجاب. پردینا قوان आवाज ور باندې کیږي. یقظه خاصه انبیاء علیهم السلام منامن کېږي چې خلق خدای تعالی په خوب کې وګوري. پردینا قوان आवाज وترش دارمی په دې باندې باب لګي باب رؤیت الله تعالی فی المنام. د خدای تعالی په خوب کې لیدل دا ثابت. د سعید ابن مسیب قول راخسته چې هغه خدای تعالی خوب کې لیدل. خو یقظتن دا
طاقت بل څوک نه لري. اوم قسم وحی د اسرافیل علیه السلام، وحی د اسرافیل علیه السلام. امام واقعی رحمہ اللہ نے انکار کړی، لیکن دا پر روایت د مسند احمد صحیح حدیث کې ثابت. دا و قسمونه د وحی صور د وحی. حالت المنام وحی مثل سلسلة الجرس، نقش الكلام في روعه، تمثل الملك رجلان، رؤية جبريل في سورة نسلية، أن يكلمه الله من وراء الحجاب، وحي إسرافيل عليه السلام. دا صور نبوت ختم نه. جبرائیل علیہ السلام په صورت اصلی خو هیڅ څوک نشي کړ، او که په بل شکل باندې څوک په خوب کې وګوري نو سبعیدانه ده. لکه په بل شکل باندې جبرائیل علیہ السلام ما هم په خوب کې لیدل. اسماعیل علیہ السلام، بی بی هاجرہ رضی الله تعالی عنها او جبرائیل علیہ السلام دا درې وړه په یو خوب کې یو ځای مالي لري. او د زمزم چې نه چې راخیږي هغه ټیم صحنه مې خوب کې لیدل چې څنګه راوځي دا چې. او د اسماعیل علیہ السلام د ماشومتوب ژوندۍ او ژړا حالت هغه مې لیدل. نو دا خوب کې کېدای شي خو په بل شکل، خو صورت اصلیه کې د چا طاقت نه دی چې جبرائیل علیہ السلام وګوري. او تمثل د جبرائیل علیہ السلام د بشر په شکل باندې بعض علماء بیا تخصص کوي، بعضی په تمثل لها بشرا سویا باندې اولیاء او تمعامی. خو هغه وحی د رسالت نه راوړي، او وحی د رسالت او د نبوت چې کومه ده هغه خاص تر انبیاء ده علیهم السلام. یعنی په دې وحیو کې چې کوم نسبتونه اولیاء ته کېږي نو هغه الهامات وي. لکه وحی حالت المنام د خوب په ټیم کې وحی نه، دلته به الهام واخلي. نو خوبونه خو بل څوک هم کتی شي. او حدیث مبارک کې راځي چې شپږ څلوېښتمه درجه نبوت ته مبشرات او امت ته پاتې شوي دي. دا او وحی مثل سلسلة الجرس دا وحی رسالت پورې خاص ده، عام خلکو ته نشي. نقش الكلام في روعه بمعنى الالهام والالقاء، اولیاء تم کېږي، انبیاء علیهم السلام تم کېږي. تمثل الملک رجلا د رسالت دپاره خاص تر انبیاء ده. اسی ملاقات دپاره کېدای شي چوشي. دا بل اختلافي مسله ده چې د نبی علیہ السلام نه بعد جبرائیل علیہ السلام دنیا ته راځي که نه راځي. خو لیلة القدر په شپه باندې نزول په احادیثو کې ثابت. او رؤیت د جبرائیل علیہ السلام په صورت اصلی کې د هیڅ چا طاقت نه ده سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکلمه الله من وراء الحجاب، په ویښه باندې خاصه د انبیاء علیهم السلام. په خوب کې ممکن څوک باری تعالی د حجاب نه خوان आवाज پیوشي کېدای شي. وحی د اسرافیل علیہ السلام خاصم د انبیاء علیهم السلام. دا پنځم مبحثو. شپږم مبحث في بيان الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم والحديث النبوي. دا حدیث قدسی، قرآن کریم، حدیث نبوی میں ان کے فرق سش. فرق پمین دا حدیث قدسی اور قرآن کریم کی زیاد تے. خود سا حدیث قدسی اور دا حدیث نبوی پمین کے فرق گران. حدیث خو په لغت کې ضد القدیم تویلش، او په اصطلاح کې موظف الى النبي صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. هغه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اضافه شي، قول وی، فعل وی، موظف الى النبي صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. نبی علیہ السلام ته مضاف شي، قول وی، فعل وی، تقریر وی، صفت وی وغیرہ وی. مثال دا قول انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نواش. مثال دا فعل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منځونه وکړل، ویل وی صلوا کما رأیتمونی اصلی.
صفات چې داغه مبارک اخلاق او دا شند بشری دایمي لهجه هغه ذکر شي او په عمل شي. اور چې حدیث قدسی دی، قدسی نسبت الى القدس الہ العالمین ذات ته نسبت کی، اور اصطلاحا ما یضیفه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اللہ، نبی علیہ السلام خدا تعالی ته مضاف کی. دا حدیث قدسی لپاره درې الفاظ دي. دا حدیث قدسی لپاره درې الفاظ دي. یو لفظ دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي قال الله قال رسول الله فيما يرويه عن ربه عز وجل. قال رسول الله فيما يرويه عن ربه عز وجل. نبی علیہ السلام روایت در رب ذوالجلال نه کوي. دویم قال رسول الله قال الله، قال رسول الله قال الله. دریم قال رسول الله يقول الله. قال الله فيما قال رسول الله فيما يرويه عن ربه عز وجل. دا یو لفظ. قال رسول الله قال الله، قال رسول الله يقول الله. دا درې الفاظ. غم مختانه کې چت ممکن دا درې الفاظ چې قال رسول الله فيما يرويه عن ربي عز وجل، یا قال رسول الله قال الله دے، یا قال رسول الله یقول الله دے. دا درې الفاظ دا حدیث قدسی دي. د دې د قران کریم سره څه فرق دی؟ چر فرقونه علماء بیان کړی دي. فرق اول دا دی قران کریم کلام الله دی چې نبی علیہ السلام ته وحی بلفظه شوی. الفاظ د قران کریم د نبی علیہ السلام الفاظ نه دي. د قران کریم الفاظ د انسان د طاقت نه بهر دي. هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه طریق نشي جوړول. دا معجز دی. تمام دنیا ته چیلنج ورکړی شوی دی یاتو بمثله او بعشر صور مثله او بصورت من مثله. هیڅ چام جواب نه دی کړی. هر چې حدیث قدسی دی هغه کې اعجاز او تحدي نشته. ممکن چې وسړی کینی یو لس خود ځان نه جوړ کی. نو یو فرق دا دی چې قران کریم کې تحدي او اعجاز دی، په حدیث قدسی کې تحدي او اعجاز نشته. دویم قران کریم لا ينسب الا الى الله. قران کریم نسبت د الله نه سوا بل چاته نه کی. حدیث قدسی تارة ينسب الى الله و تارة ينسب الى النبي صلی الله علیه وسلم. نسبت نبی علیہ السلام تم کې دي شي، خدای تعالی تم کې دي شي. نبی علیہ السلام ته پدې معنا چې دی راوی دی په خپل، خدای تعالی ته پدې معنا چې دا معنا دا غنه فهم شوی. دریم قران کریم منقول مونږ ته بنقل متواتر دی جميعا منکر کافر. حدیث قدسی منقول مونږ ته په اخبار احاد باندې دی. پای کې صحیح مشتا ضعیف مشتا او حسن مشتا درجی دی. او قران کریم په نقل متواتر مونږ ته راغلی. څلورم قران کریم من عند الله لفظا و معنا دی، او حدیث قدسی من عند الله